حضرت خواجہ غریب نواز رحمت الله علیه یو ورځ یو باغ ته راغی او هلته اودس وکړو، تلاوت یې کولو. په دې کې یو بادشاه راغی، هندوستان یو راجا. هغه چې وکتلو ډېر زیات په تیش کې راغی. د خیر توجه ور نه کړله، خو بادشاه غصه حد ته ورسېده او ویې لرې کړئ دا ملنګ زما دې باغ کې چا پرېښودی دی. نو حضرت خواجه غریب نواز رحمت الله علیه صرف خپل نظر ور پورته کړو. نظر پرېوتلو سره دا سړی بېهوشه شو او بیا یې چې په هوش کې راوستلو نو څه ګوري چې هغه سړی چې مخکې غصه کوله حضرت خواجه صاحب په قدمونو کې پروت دی، زړه دنیا یې بدله شوه. دا څه شی یاد وساتئ، دا طریقت یو باب دی، طریقت یو ځان له سمندر دی چې په دې کې درویشان صوفیان لامبو وهي. دې ته عقل اسکو ته منډې ورکوونکی دی دریاب سمندر ته نشي کوزېدی. نن خو الله دې معافي وکړي، زمونږ معاشره داسې شوه چې هر یو شي زمونږ په عقل باندې قیاس کوو. یاد وساتئ، ایمان اولنی بنیاد دا دی. الله فرمایي ان الذین آمنوا، هغه خلک چې ایمان ور دي، یؤمنون بالغیب، دوی په غیب باندې ایمان، غیب باندې ایمان دی. خو نن افسوس خبره دا ده چې موږ مسلمان هر ځي ته عقل دننه کوو او بیا عقل په وجه سره انسان الله دې معافي وکړي کله کله خدای ذات ته پسې ورتېر شي. عقلیات ول چې څومره وي فلاسفر لکه مناطقه چې دي هغه وایي نعوذ بالله من ذلک الله ذات نشته، وایي دا بس لس عقلونه دي، هغې ته عقول عشره وایي.